أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سورة النور 64 نمبر آخر آیت. پتی آخرانی آیات کی یو مسله توحید بیرته ذکر شو چې د اسمانونو رزمو کو ټول مالک صرف الله تعالی دی، بل څوک نشي کېدی. دویم کې الله تعالی پورا علم ذکر شو چې الله تعالی په هر حال چې تاسو یې الله تعالی تاسو نه خبر دی. او بیا به د آخرت احوال به هم ذکر شو چې په کوم ورځ تاسو الله ته واپس کېږئ، هغه ورځ باندې هم الله تعالی خبر دی. او وروسته به دغه ورځ باندې هر سړی د خپل عمل په انجام باندې خبرېږي. دا یو د مسله توحید شوله چې دغه اسلامي عقیده شو او د شرک تردید شو. او دویم د مخکینی مضمونونو د پاره دا دلیل هم شو. مخکې دا مسله ذکر شو چې کوم کس د پیغمبر مخالفت کوي نو هغه د زبردست عذاب نه باره کې خبردار اوسېږي. عذاب به پرې راځي، یا دنیاوي عذابونه یا اخروي عذابونه یا دواړه به پرې راشي. نو په دې ذکر کې په هغې باندې دلیل شو چې دا ځکه الله تعالی هر چا عذاب ورکولی شي چې الله تعالی د هر چا د احوالو خبر دی، د هر څه مالک دی. نو چې د خلکو د احوالو خبر دی، مالک هم دی، نو عذاب ورکول باندې هم قدرت لري، عذاب ورکولی شي. الله تعالی وی لله ما فی السماوات والارض، خاص الله تعالی لپاره هغه څه دی چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی. قد یعلم، یقینا د الله تعالی پیژني، ما هغه څه انتم علیه چې کوم حال باندې تاسو یې، تاسو چې په کوم حال باندې یې الله تعالی تاسو پیژني. که تاسو د اسلام او د توحید په عقیده باندې یې الله خبر دی، که تاسو د مخالفت په لاره باندې روان یې الله تعالی تاسو نه خبر دی. ويوم يرجعون الیه، په هغه ورځ چې د خلک واپس کېږي دی الله ته. د دې نه مراد قیامت ورځ ده چې قیامت ورځ باندې الله تعالی پورا خبر دی چې الله به سزا ورکوي. قیامت څنګه شی دی هغه پر احوال باندې الله تعالی پوهېږي. فینبئهم، نو خبر به کړي دوی بما عملوا، په هغه څه باندې چې دوی کړي دي. کم سے چې کړي د هغې د عمل، هر عمل د انجام نه به خبر کړي سزا یې څه ده. والله بكل شيء عليم، الله تعالی په هر څه باندې خبر دی. چې په هر څه باندې خبر شو نو د منافقینو په احوالو خبر شو او د پیغمبر په مخالفینو باندې خبر دی او د هغې مناسب سزا بوله هم ورکړي.